تیر کال په 2020 کې 2,40,950 کسانو په 2021 کې 2,80,800 کسان سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر، بحرین او عمان ته تللي دي. د پاکستان بیورو اف امیګریشن ریپورت تر ټولو زیات پاکستانیان سعودي عرب ته تللي دي، بیا عمان، قطر، متحده عرب امارات او بحرین ته تللي دي. عامر خان چې 4 سره تعلق لري او عرب اماراتو ته د روزګار په تکل کې تللی دی، وایي چې پاکستان کې د ډاکټرۍ د نرسنګ کورس کړي، څو کاله په یو شخصي روغتون کې کار کړي، خو 19,000 روپۍ تنخواه به ورته ترلاسه کېده او ګزاره به یې پرې نه کېده ځکه هغه دوبۍ ته لاړو. او د سوات سره تعلق لرونکي بلال خان وایي چې د ماسټرۍ ډګري یې ترلاسه کړي، څو کاله یې داسې بېروزګاره تېر کړه ځکه چې د هغه په وینا په پاکستان کې بې د شپارسه یا رشوت نه نوکریانې نه میلاویږي. هغه وویل چې په ملک کې د روزګار ترلاسه کولو ډېر کوشش کړي، خو چې په کار نشو سعودي عرب ته تللی او اوس خلته گاډي چلوي. یو بل تن اسد خان وایي چې MBA یې کړي، خو لکه د نورو په شان هغه هم د نوکرۍ نه ترلاسه کېدو له امله بیا سعودي عرب ته تللی او اوس خلته 15,000 ریاله تنخواه اخلي او د کور ګزاره یې پرې روانه ده. په مزدورو پسې بهر هیوادونو ته تللي کسان وایي چې په تېر حکومت کې عمران خان دعوه کړې چې د 1 کروڑ پورې کسان به په نوکرو کوي، خو دوی وایي چې دغه تشې وعدې او اعلانونه نه وو، نه سرکاري او نه په شخصي سکتر کې د روزګار کمې موقع برابر کړې شوې وي. د متحده عرب اماراتو په ځای نورو عربي هیوادونو ته د تلونکو شمېره ولې سیوا شوې؟ میډیا ته په دوبۍ کې یو کنسلټنټ یا د کار روزګار ویزې خرڅونکي عمر عبدالله وایي چې په عرب اماراتو کې اوس بغیر اونر لرونکو ته کار نه ملاویږي او زیاتې ویزې کمپنۍ خرڅوي. هغه وویل چې د کمپنو کارونه ګران وي او تنخواه یې هم کمې وي. عمر زیاتوي چې په عرب اماراتو کې آزاد کار اوس څوک نشي کولی ځکه چې اجازه نشته او کو اجازه څوک اخلي نو خرچه یې سیوا ده. بل دلته د نورو هیوادونو په مقابله کې د ګاډي چلولو لایسنس اخیستل هم ګران شوي، پیسې پرې زیات راځي ځکه خلک زیات نورو هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. متحده عرب اماراتو کې میشت پاکستانیانو هیواد ته په تیر مالی کال کې 4.20 ارب ډالر سرمایه لېږلې، کومه چې مخکې مالی کال کې 4.25 ارب ډالر وه. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.